صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم مقام و مرتبہ قرآن کریم کې زی په زی پټي اوچت انداز باندې ذکر ده. سورة الفتح آخری آیت ما ولست دي کې الله سبحانه وتعالى فرمای محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او هغه کسان چې دا ملګري دي والذین معه صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفادار ملګری د دوی صفت ده اشداء علی الكفار د کافرو په مقابل کې سخت د الله د دین په سر باندې د چا سره کمپرومایز نه کوي. د کافرو سره چې دشمنی ده د الله د پاره ده او د الله د پاره غیرتمند دي او د دې غیرت تقاضا ده چې د الله دشمن به دشمن ګڼي نو البا په دنیا کې ایمان تیرې څوک چې د الله دشمن و نه ګڼي دا ایمان نشي تیرولای. ستاسو پلار د چا سره دشمنی او تاسو دوستی کې خلک به ته ډیر بے غیرت د پلار د سره دشمنی دا پلار پسې د کنځلې کوي د پلار سره د دومره اختلاف دی چې ستاسو پلار په مرګ باندې دا سړی نه مړیږي چې کله به وژنه او تر لګيږي د سره دوستی کې نو یو سړی چې د الله دشمنی زمونږ د رب زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه هغه سره دشمنی د ایمان دی بغض سره ایمان دی د الله لپاره بغض د الله لپاره مینا د الله لپاره تعلق او د الله لپاره قطع تعلق او بایکاټ دي تعال ولا والبراء لګيږي حدیث کې مدار غلي چې د سر ایمان کاملېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. کستا کامل ایمان پکاري دا صفات بزان کرا والا او دا په صحابو کې موجود او دیت کې تعالی اشاره کړ من احب لله چا چې د چا سره محبت د الله لپاره وکړو د مؤمن سره مسلمان سره کومګه پیژنو کنه پیژنو که زمونږ په جبه او په قوم او په نسب دی او کنه دی چې مؤمن دی مسلمان دی زمونږ د الله توحید منلې دی زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم رسالت منلې دی زمونږ د دین اسلام احکامات منی زمونږ قبله ته منځ کوي او زمونږ د امت د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تعظیم کوي د زمونږ مسلمان رور دی چې په هر ځای کې دی د الله لپاره محبت مینس کې غرض لالچ رنگ نسل مال دولت مفادات دا بنئ چې دا پکې معمولی مراغستا پړخ الله خبر دی زړه کې دی خیره دی کنه دا به د الله لپاره محبت نه ځکه ډیر خلک منافقانی والعیاذ بالله په خپل به کس ته تاسو زما ډیره مینه دی فلانی سره ډیر محبت دی په دې ځل کې چې د کوم خیره اخو الله ته معلومي نو چې د الله لپاره ټکه توي دی وخت الله نه ویریږي چې رښتیا دی د الله لپاره وسمینه ده کې دې شي ګور دا سړی په مالداري ګور د مال د وجې نه بده وسمینه کې دې چې ستاره د نسبل ستم او غرض او لالچ ګور مکوا دومره زر دعوه مکوا چې زما سره د الله لپاره مینه ځل کې دې شي خواهش راغلي دا خواهشات ولا غلطه مینه ګور خیال کوا تبابش د الله نوم مې یادوا. ډیر خلک دسي کوي چې د منافقت د دروغ خبرې کوي مینس کې غند بل موجودي بزرل کې او ظاهر کوي زما سره الله لپاره مینا دا دروغ دي د الله لپاره محبت دا بیل شی دی هغه د دین په بنیادی هغه د الله رب العالمین د تعلق په بنیاد باندې من احب لله چې د الله لپاره محبت وابغض لله د الله لپاره په بغض کې چا چې دا بغض د الله د پاره وکړو د کافر يهودي نصراني مشرک سره د ذات سره زمون کار نشته او زمون کار د عقیده سره دی د عقیده د اسلام خلاف ده د نظریه د اسلام خلاف ده مونږ ته د الله د پاره بد ښکاری او دسی براته بد ښکاری لکه څوک چې ورته ورځي په بل حدیث کې راځي د بخاری چې کفر او کافر بدسي بد ګڼي لکه څوک چې تا په ور کې ورځي ور کې څوک ورځول خوخي څنګه چې دا نه خوخي چې په ور کې تاسو کو ورځي او د ور نه دی نفرت دی بغض دی دسی بد کافر او د کفارو طریقونو نفرت کې د الله لپاره وابغض لله واعطى لله
چاله چې څه ورکوي د الله دپاره ومنع لله چانه چې څه منې کوي د الله دپاره دا صفات چې په چا کې راشي فقد استکمل الایمان یقینا دی انسان خپل ایمان څه کړلو کامل یې کړلو د پوره ایمان والا دی د ایمان کمال دی انسان ته ملاویږي او دې مرتبه ته صحابه کرام رسیدلي الله سبحانه وتعالى فرمای محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه او هغه کسان چې دی خوږ نبی ملګری دي صحابه اشداء على الكفار سخت دي په مقابل د کافرو رحماء بينهم پخپل مینس کې رحم والا پخپل مینس کې محبت والا پخپل مینس کې مشمن منی شاته ته کس کې نه مشمن منی پخپل مینس کې یو بل سره خط تعلق ساتون کې دغه ګټ کلاو کې کنه سی او پتا سو تاسو ته ګوري خالي رحماء بينهم خپل مینس کې رحم کوونکی هغه یو شاعر وای हो हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नरम रिज़ में हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन हम ददी शेर ददी आयतुनो په شعر کې اظهار کړی دی د مؤمن طریقه سره د یارانو د ملګرو د مؤمنانو مینس کې ناشته دی نو بس خپل مرګرو سره مینه دا نرم دی غوي سره خو چې کله د حق او باطل معرکه ده به مؤمن نه فولاد جوړ شي دا نرم مؤمن نه فولاد جوړ شي د کافر او د دشمن په مقابل کې تق ایمان دی دې ته ایمان وای صحابه کرام رضی الله عنهم کې دا صفت خپل مینس کې رحم والا قرآن وای دوی خپل مینس کې رحم والا دی د الله کتاب زی په زی وای دوی محبت کوونکي دي او تاریخ وای زه ته تاریخ نه وایم تاریخ تیار تاریخ کې لیکلي دي چې صحابه یو بل سره دښمنی و زه به تاریخ منم تیار که زه به قرآن منم تاسو قرآن منئ که دا تاریخ منئ تاریخ به نه منئ چې سړی د تاریخ کې راغلی دی او تاریخ دې جب کې سنبال کړه موږ سره قرآن موجود دی الحمدلله تا ته به وایي چې ګوره د صحابه کرام رضی الله عنهم منځ کې څه اختلاف نه راغلی مشاجرات ورته تقاضي ده دي چې صحابه کرام رضی الله عنهم منځ کې اختلاف راغو تقاضي سیبي دا فیصله به ته حل کې دا اختیار تا ته الله درکړی دا اتارټي تا حاصله ده چې ته به کې فیصله کې ته څوک چې ته به کې فیصله کې صحابه کرام رضی الله عنهم دا غي په منځ کې چې خپل منځ کې کوم اختلاف هم راغلی دوانو طرف ته مجتهدین او د علم غرونو په دلایل په بنیاد باندې په خپل موقف ودرېدلی دي پای کې کم کس په حق او دو اجر وګټل د اجتهاد په بنیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مجتهد چې کله په خپل اجتهاد کې حق ته ورسیږي دو اجر او که په خپل اجتهاد کې خطا شي په دې خطای باندې یو اجر دی کپای کې کم صحابي موقف خطا باندې هم واقع وي ما او تعالی د ګوتی او چتولو اجازه نشته الله نبی مخکې نه ویلیو چې کم مجتهدی او صحابه کرام مجتهدین او چې صحابه مجتهدین نشي زه په دې امت کې بل مجتهد اړو منم نه چې صحابه مجتهدین نشي به څوک مجتهدی به په دې دنیا کې په مخ د ځمکه اړو مجتهد تیر شوی نه دی اول نمبر حق د اجتهاد صحابه کرام رضی الله عنهم ته حاصل له په دې دین خپویدل د وحی د نزول د وخت خلق دی چې کوم وخت کې وحی نازلېږي په هغه علاقه کې اوسېږي او په هغه موقع کې موجود دی او هغه احوال ورته معلوم دي زمونږ نه په دین خپویدل او اجتهاد ټول شروط او د اجتهاد تمام تر صفات او استعدادونه او کمالات په هغه کې موجود نو که د خپل اجتهاد په بنیاد په خپل موقف کې په خطا باندې هم وي یو اجر الله ورکړی دی ځکه هغه خپل خبره دین ګڼي خپل خبره هغه دین ګڼي دا نه چې ګینې تربګني تعصب او خپل نوم خپل چې کوم دی ذاتي هغه اغراض ذاتي خواهشات دا به نشته د الله د دین په بنیاد په موقف ولاړ دی که په خطام دی ما تا ته د اجازه نشي موږ به دا خطاګانې نیغې کوو دیو جنا کم خلق چې هغوی د صحابه کرام رضی الله عنهم په مشاجراتو کې ګوتې وای او یا په هغې باندې د تنقید ګوتې اوچتئ او په دې کې د ځان نه قاضي جوړئ د دې انسان آخري خاتمه الله خرابوي دا یاد ساته د آخري خاتمه تباه کېږي
ځکه هغه د امت اولیاء دي او د الله د ولی سره بغض او دشمنی کول دا د الله سبحانه وتعالی سره د جنگ اعلان دی او دا خبره زه نه کوم چې زما جذبات دي دا خبره زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د چانه نقل کړي د الله سبحانه وتعالی نه حدیث قدسی دی الله رب العالمین فرمایي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب چا چې زما د ولی او د دوست سره دشمنی وکړله زه ور سره د جنگ اعلان کوم الله رب العالمین سره د جنگ اعلان کړی دی کس دا د الله دشمن دی چې د الله په اولیاء په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې د تنقید بوتي اوچتای او زویم څنګه چې د اجتهاد په باره کې ویل چې صحابه مجتهدین نشي په مقدس مکه به بل مجتهد ورشته دی نه او زدا وسویم چې صحابه اولیاء نشي په مقدس مکه بیا ولی شته نشته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری اولیاء نشي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناس شاګردان او داغه تربیت یافته جماعت دا د الله اولیاء نشي او هغه معاویه رضی الله عنه د الله ولی نشي چې د الله نبی په دومره اعتماد کوي چې د وحی کاتب یې ګرځولې دی چې د عرش نه وحی نازلېږي د قرآن معاویه ته وتی ولیکا رضی الله عنه هغه معاویه رضی الله عنه چې د الله نبی وته دعا کوي یا الله دا معاویه هدایت کوونکی وګرځوا او د په وجه خلکو ته هدایت وکړه هغه معاویه رضی الله عنه چې د امت ماما دی خال المؤمنین هغه معاویه رضی الله تعالی عنه چې اول نمبر بحری جنگ سمندری هغه شروع کړی دی او هغه صحابي چې د الله نبی فرمایلی چا چې د هغه رومیانو د قیصر خار فتح کړلو دغه کس چې کوم دی د لپاره جنت واجب شو او دا د په کمانډینګ کې فتح شوی دی د بخاری حدیث دی د دې ډلې لپاره چې دا کم ګروپ بزید مجاهدینو او د دې امت د هغه مؤمنانو چې هغه د قیصر د رومیانو خار فتح کوي هغه ګروپ په ټول جنتیانی هغه د لپاره جنت واجب دی بل روایت کې راځي مغفور لهم الله دې ته بخنه کړی دا او د دې ټول جماعت او ګروپ امیر کمانډر آغا سیدنا امیر معاویه رضی الله عنه دی د الله نبی ورله جنت واجب کړي د الله نبی ورله د مغفرت سرټیفیکیټ ورکړي ما ته څه پکار د چې موږ پر تنقید کوتي وچته تاسو کې وسو کې ما دیو جن امام ابن تیمیه رحمه الله ډېر خپل خبره لیکلې ده هغه ہدایت ساتي صحابه کرام رضی الله عنهم هغه کې دا په حق باندې د ودریدو جذبه ډېره وا په دې کې به د مرګري پروا نه ساتله او چې کله به ته پته ولګي چې زما دا موقف حق دی نو پاغي به کله ودریدو نو دیو جن وی کله د سیم شوی چې یو صحابي په یو موقف ودریدل مقابل کې بل ودریدل دی دا دوه د الله په دین غیرت یې کړی دی خو یو اجتهاد یو طرف ته تللی دی بل اجتهاد بل طرف ته تللی دی دا دواړه د الله په نسبت بخلې شوي دي او کم پکې په حق دی دوه اجر او چې کم په خطا شوی بیا یو اجر دی موږ ته دا ضرورت نشته چې موږ په اعتراض وکړو او بل دا د وای د ځان نه قاضیان مه جوړوئ د صحابه کرامو په مابین کې ځان نه قاضیان په خپل کور کې قسم دی د دوه زامنو لانجه نشي حل کولی مړه په کور کې د سهال یو خزه چې کم دی چې هغه درته الټه شي نشي سمولی ته راځي په معاویه رضی الله عنه پسې ګوتې وي په خپل کور کې چې د لانجه دې راشي سر دې ورته نیولی د خپل کور ټینشن نشي ختمولی او په صحابه پسې لګېدی خوله دې وازه کړې ستا حیثیت څه دی ستا خو که موږ معلومات وکړو ستا په کور کې حیثیت نشته په خپل کور کې دننه د دوانو په خپل کور کې دننه یو خزلی د ډیران ستا دا حیثیت دی او ته بیا راوچتېږې د صحابه کرامو رضی الله عنهم په جماعت باندې ګوتې اوچتې د دې مثال نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د جنگ خندق نه فارغ شو احزاب جنگ وشو چې ټول ډلې د يهودو مشرکانو د مدینې نه تاویل شوی سخت حالات یو میاشت پورې د مدینې محاصره وا خو سلمان فارسی رضی الله عنه یو مشوره نبی علیہ السلام له ورکړی و چې کله دشمن ډیری او
یو خار باندې هغه حمله کوي او دا خلک کمزوري لږي طاقت کمی په مقابل د دشمن کې وایي زموږ په فارس کې عادت دا دی چې د خار نه غیر چاپېره خندق وکړي دومره غټ خندق چې دا دشمن ترې دنګلې نشي د نیر په مقدار باندې وي او نه تې دغه اسره دنګلې شي او که لاندې ورکوزیږي بیا راخیږي نو بس په غوښو ویشتلی کېږي دشمن بیا حمله نشي کولی نو دا مشوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبول کړه صحابه ته کوم طرف نشي دا ډلې راځي علی شاب خندق وکړي خندق وکنستل شو واقع تاسو ته معلومه ده هغه نه بیانو خندق وکنستل شو صحابه کرام دی خواناستی مدینه دفاع ته تیار او که سو کراوړي بسولو به چې به کوشش کو چې راوړي دا خندق پار کې جوړ کوز بشو صحابه به ویشت په غشو باندې او د خندق نه آر پار مس بعضی وخت کې غشي مش ویشتل کېده خو د منظم جنگ ونش ځکه هغوی دی خو راوړی دی نه شو دی خو صحابه کرام رضی الله عنهم بس خو نه وړي دی سیکو پرې چې خرچه کیږي دام د جنگ یو مهارت دی همیشه دا کمال نه چې هر وخت جنگ کې دام کمال دی چې د دشمن معیشت تباہ کې دام کمال نبی علیہ السلام دا کار کو ځکه دوی خوټه خرچه راوړي دا خو بل ځای نه راغلی صحابه د مدینه او دوی په خروستو سره روانه سپلای روانه سپلای خو ډیر ګران کار دی خرچه کې یو میاش پوری وخان به لاله او خړل به لاله دومره مضبوط اقتصاد خدا غوي نو اخر املا ما تشوا یو میاش بعد په الله رب العالمین سخت سیلې راوالو زولا خیمیم ولا ټول وشلولې کمه کټوي چې باندې کړوي هغه ورله واړولې او بیا هغه کوم وخان او سونه چې تړیو هغه ایله شو پړی وشلولې او فراتفری جوړه شو دوړي وي او شګي وي اخر کې نه ستیر وي دا جنگ نه کېږي زی چیزو خابوا وخسروا قرآن کې الله رب العالمین فرمایي په داسې طریقه باندې واپس شو چې لم ینالوا خیرا اس خیر او فایده او ته پلاس ورنه راغله ذلیل واپس لاړه ټول يهود مشرکان او د کفارو ډلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فارغ شو یو میاشت د معرکه وا نو چراغ دړو مړو باندې بدن مبارک ککړ دی او غسل کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم اصغر مر وباسي د جهاد چې کوم جنگي سامان دی جبريل علیه السلام راو سکاوي بس غسل کوم بس خبره ختمه شوه جبريل علیه السلام ته خبره نه ده ختمه بل معرکه ده الله اکبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ ټوله داسي متحرک ژوندو ټول مومنټ د اسلام د پاره حرکت په آرام کې ناستل بکینو مجاهده وټو وېستلی بیا وې دا په مدینه کې دنه چې وسرتا معاهده کړې و دا بنو قریظه يهوديان دوی پټه وعده ما تکړې دا خو مخکې نه د توحی نه کېدل چې حالات خراب نشي چې هغه باراني سنبال شي چلته خپل مینس کو په جنگ وانخلي هغه لاړ دوی سم کوي ولی وې دوی څه چل کړي دي وې دوی دا چل کړي دي چې هغه بارانو يهوديان او مشرکانو سره پټه رابطه کړي و چې کله تاسو بهر نه راغی او مسلمانانو باندې شروع وکړل موږ به د مدینې نه دنه نه په شروع کو ختم وکړو وې خان بنو قریظه سره لوس شوی يهوديانو سره چې زمونږ با دا معاهده د امن په خپل میانس کې او چې بار نه کم دشمن په مدینه راتلو په شریکه به دفاع کو د مدینه او دا خیانت هغه چونکه کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ صحابه تعالی د مازیګر مونږ بنو قریظه ته رسوي شابه د يهوديانو خار باندې ورځي بنو قریظه علاقه ته ځان رسوي دلته وسګورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اډر جاری کړو چې د بنو قریظه علاقه تصور سوي د مازیګر مونږ ورسوي صحابه کرام رضی الله عنهم په لار کې دوه ډلې شو دا مثال در کوم د صحابو د اختلاف چې وی کله هم په یو خبره کې اختلاف راغلی دی دوه په حق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو تم نه حق نه دی ویلي اجتهاد په بنیاد یو کار کړی د قصد هغوی د الله حکمونه نه ماتول قصدا او چې قصدن کله مات کړی دی اقرار یې کړی دی هغه په حدیث کې صفا ذکر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله زجر او رټنه ورکړی ده او دغه رنګه د هغې بیا وروسته توبې وښکلي جړاګانې او د هغې د معافۍ باره کې ایتونه راغلي هغه جدا موضوع ده احادیثو کې د هغې ګڼ واقع او یو داسې ده چې د اجتهاد په بنیاد یو صحابي یو کار کوي نو هغې کې د اجتهاد په بنیاد چې کوم کار وشي هغه په حقه دی په هر حال کې سب ملګرو ویلې په لاره وي نبي علیه السلام فرمایي چې مازیګر مونږ به بنو قریظه ته رسوي مازیګر مونږ ټیم شو په لاره کې هلکه مونږ نه وخته کېږي د یو نیمو ملګرو ویل دا مونږ دلته په لاره کې کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطلب دا ګوره ته د حدیث د فهم دی فهم داسې وکړه دي ته اجتهاد وسوي وایي ګوره د نبي علیه السلام مطلب دا چې زر لاړ شي
دا کومه ډله چې لاره کې مونږ کې دوی ځان له دې حدیث دا توجیه کوي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقصد دا او چې زر لاړ شي چې د مازیګر مونږ هلته ورسوي نو چون کې مونږ خو زر لا نړو ناوخته شو نو دا مونږ به د لاره کې وکوس رانه مونږ خرابېږي دوی لاره کې مونږ هغه بله ډلې نه مونږ به په ظاهر د حدیث عمل کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مازیګر مونږ به بنو قریظه کې کوئ هېڅ ځای کې نه کوو سوا د بنو قریظه نه هلته به رسېږو که هر ټیم یې که ناوخته یو که نور زیات شوی خو هلته به مونځ کوو هغوی په دغه د حدیث دغه مطلب هغوی واخست یو هم د حدیث خلاف نه کوي دواړه په حدیث عمل کوي خو یو توجیه کوي په خپل اجتهاد او بل ظاهر د حدیث اخلي بله ډله یوې ډلې لاره کې مونځ وکړو چا چې ویل چې یاره د نبي علیه السلام مطلب دا چې زر لاړ شه او کومې ډلې چې نه بس ظاهر د حدیث باندې عمل کوو هغوی هلته مونځ ورسوو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راورسېد دواړو ډلو ته خپله قصه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ملامت نه کړی دواړو ښه کار کړی دی ولې ځکه چې دواړو په حدیث عمل کړی دی زما د حکم د مخالفت یا زما د حکم د ماتېدو جذبه د یو هم نه وه او نه اراده وه چې د نبي حکم ماتو تاسو دواړو زما په حدیث عمل کوو خو یو ډلې یو فهم راوسته او بلې ډلې بله خبره فهم کړه دې ته وایي هغه اجتهادي پر رای کې اختلاف دا په شریعت کې مضموم نه ده د دې څه بدي نشته دی په دې نه څوک ملامته کولی شي که چېرته اجتهاد کې اختلاف راشي د دوو کسانو او په هغې کې بیا پته ولګي چې د یو کس سره دلایل دي مضبوط نو د هغه خبره به اخیستی کېږي او دا بل چې دی که په خطا هم دی الله ولې یو اجر ورکړی او موږ تاسو ته په هغه باندې د اعتراض کولو ضرورت او اجازت نشته دی دا یوازې صحابه کرام رضی الله عنهم نه په لاندې امت کې د علماو په باره کې دا ادب دی څومره چې مجتهدین ائمه کرام تیر شوي دي یوازې دا څلور امامان نه دي چې بعضې خلکو یې څلور امامان دي نه په سوونو په زرګونو تیر شوي دي کوم عالم په خپل اجتهاد باندې یو خبره کې خطا شو کنځلې د ګستاخۍ د بد ردو اجازت مونږ ته نشته دی په دې باندې امام ابن تیمیه رحمه الله مستقل کتاب لیکلی دی امام ابن رشد رحمه الله په مستقل لیکل کړي دي شاه ولی الله رحمه الله دا موضوع چیړلې ده مستقل او د دې وجوهات ذکر کړي دي امام ابن تیمیه رحمه الله ډېره بهترینه رساله په دې کې لیکلې ده رفع الملام عن الائمه الاعلام اوچتول د ملامتیا د چانه د دې اوچتو امامانو نه معنا دا ده که یو امام یو عالم په یو مسله کې خطا شوی دی ملامته کوي ما مور پسې ردې بدې وایه بلکې ووایه چې په اجتهاد کې خطا شوی په دې خطا پسې مونږ نه ځو مونږ به ځو په وحي پسې په حدیث پسې د دې امام به احترام کوو نوم سره به رحمت الله علیه وایو او الله بدله په دې خطا باندې یو اجر ورکړي ځکه مجتهد دی کله هم موږ په یو امام یو عالم دا بدګماني نشو کولی چې قصد غلط دین بیانو نعوذ بالله خو خطا شه په اجتهاد کې نو بې ادبۍ اجازت موږ ته نشته دا الحمدلله زموږ عقیده ده دغه زموږ نظریه ده زموږ باره کې خلک د دروغو پراپیګنډې کوي څوک وایي دا اولیاء نه مني څوک وایي دوی دعاګانې نه مني څوک وایي دا خیراتونه نه مني څوک وایي دا امامان نه مني څوک څه وایي چاله چې څه په خوله ورځي هغه لګېدی وایي مونږ الحمدلله مونږ دا هر څیز منو ستان یې ښه منو الحمدلله د الله په فضل باندې داسې منو څنګه چې الله او رسول ویلي یو به ستا د خېټې منلي ستا د خېټې منلو والا منل نه کوو کوم چې ستا د خواهش مطابق منلي یو ستا خواهش دی یو دین دی مونږ یې په هغه طریقه منو چې څه راته دین وایي او قرآن او سنت راته وایي مونږ یې په هغه طریقه منو الحمدلله هغې نه مونږ زیاتې او کمې په هغې کې نه کوو افراط تفرید په هغې کې مونږ نه کوو نه د چا په باره کې مونږ د غولو شکار کېږو الحمدلله الله رب العالمین دې مونږ ته مستقیم منهج را نصیب کړي الغرض مقصد مې دا دی دا مقدمه ما کېښوده د صحابه کرام رضی الله عنهم صفات الله رب العالمین قرآن کې ځای په ځای ذکر کړي دا داسې یو بهترین جماعت دا بهترین جماعت تاسو وګورئ دوی چې کوم اقدام کړی دی کومه فیصله کړې ده باقاعده په مشاورت شوې ده باقاعده د یو بل سره ناست دي او هغې نه بات شوې ده او دا نظام نبی کریم صلی الله علیه وسلم په همدې ترتیب جوړ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه وفات شو د پیر ورځ ده د پیر په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو په دې کې انصار او مهاجرین صحابه چې کوم دا دوه قسمه یو پریشانی راغله انصار ویل چې یاره اوس به څه چل کوو ځان دپاره یو امیر او یو مشر مقررول پکار دی دې دپاره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد دا امت منتشر نشي ځکه د مسلمانانو ژوند به اجتماعي ژوند دی ځان له ځان له انفرادي ژوند نشته
منتشره زندگی باندې تیر ته په خپل خو خلګي زو په خپل خو خلګي دا یو منظم دغه دی یو امت دی الحمدلله د مسلمانانو نو انصار راولګي د سقيفه د بني ساعده اوس هم د مسجد نبوي نشاط اغاز شته دي الته موږ یو پروګرام هم کړی په اغاز کې کم ځای کې چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره اولنې بیعت شوه دی او هغه پکې خلیفہ کړی شوی دی صحابه کرام رضی الله عنهم مهاجرین خبر شو چې الته انصار راغونډ شوي د مدینه انصار ویل چې موږ خو ډیره قرباني د دین د پاره ورکړې ده د اسلام د پاره په کاردار چې په مونږ کې به یو کس چې دی هغه امیر مقرریږي دا خبره روانه بعض ویل چې نه یو امیر دی دوه وي یو به د مهاجرین بیل امیر زمونږ به بیل امیر په دې کې فورا ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه ځان موقع ته ورسول دې د پاره چې امت منتشر نشي الته وی مشاورت شروع په دې ورځ باندې دوی دا کار کړی دی چې اعلان وشو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اگر پاسې د انس بن مالک رضی الله عنه لسکاله خادم د نبی اسلام پاتې شوی انصاری صحابي دی د مدینه دی فرمای وی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیعت چې کېده عمر فاروق رضی الله عنه یو څو خبرې اول وکړل او په دې کې سعد بن عباده رضی الله عنه دا د مدینه په انصارو کې اوچت انسان د خزرج سردار دی دا په حدیث کې مرضی د البدایه والنهایه کې هغه روایت امام ابن کثیر رحمه الله راوړی چې کله دا سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ را پاسېدو او هغه تقریر کولو او هغه دا خبره وکړه دته خطیب الانصار ویلو سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه ودغه وخت ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه ناستي او سعد بن عباده وی اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين ملګرو تاسو ته پته نشته یعنی تاسو ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو نو او بیا فرمایي وخلیفته من المهاجرين او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد چې خلیفہ راځي ابم د مهاجرینو نه او بیا دینه بعدو فرمایل ونحن كنا انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن انصار خليفته كما كنا انصاره من بد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرتیام کړی و داغه انصار او دا لقب الله را تاسو انصار او من بد نبی علیہ السلام نه بعد چې داغه کم خلیفہ من بد هغه هم انصار او داغه هم ملګری او داغه هم دغه شان تایید کو څنګه چې د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم تایید کړی چې دا خبري صحابه واوریدلې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را پاسه وی فرمایل صدق قائلکم ولو قلتم غیر هذا لم نتابعكم استاسو دي سردار ډیری رښتیا خبره وکړه کله غلطه خبره کړې وای نو موږ بیا ګور استاسو خبره نه منله ځکه صحابه کرام رضی الله عنهم اخو دي خبره نه منې چې سرداري او غیره پروا به نه ساتل خبره حق وکړه او بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راولګید فاخذ بيد ابي بکر وقال هذا صاحبكم فبايعوه دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه لا سراونیو عمر رضی الله عنه او خپل مرګرو ته وای انصار مهاجرین ټول ناشتي ورا پاسه گئی راځي بیعت دي شخصیت سره وکي د دل اوچت انسان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې بل نو دي ته اعتماد وای ټول صحابه کرام رضی الله عنهم په موجودګۍ کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغه بیعت شو وی فرمل هذا صاحبكم داستا سملګری دی داستا سو خیر خوا دی فبايعوه د بیعت وکي فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والانصار عمر فاروق رضی الله عنه الاول بیعت کو ځکه ولاړو لاس نه تیار نیول د ما سره بیعت ویو بیا مهاجرین انصار صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اغوی را پاسیږي په نمبر باندې بیعت کې دی وخت کې دوه کسان نشتا یو زبیر رضی الله عنه یو علی رضی الله تعالی عنه کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه را پاسېدو تقریر کو په دی وخت کې بیان کو په دی وخت کې وی فرمایل دا زبیر چرته دی نو زبیر را ورسېده و چرته وي ته ولې په داسې اهمه موقع کې غایب وي چې خبره نه وه لږ تاخیر وشو او مونږ خبر نه و چې دلته تاسو مشوره شروع کړې ده او په دې الفاظ ورته وایي لا تثریب یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم څه غم مه کوه پروا مه کوه
اے دا الله د رسول خلیفہ زدیم خلیفہ مانم علی رضی الله عنه ته چرته علی رضی الله عنه دا الفاظ وی لا تثریب یا خلیفۃ رسول الله دا ابو بکر صدیق ته وی بعض خلک وی کنه دا علی رضی الله عنه دا ابو بکر دشمنی وا او دا علی حق غصب کړي د خلافت دا چې دی وخت حق غصب کړي علی رضی الله عنه کې دونه جرأت نو چورته ویلی تاسو ما حق غصب کړي نا هغه ته اے دا الله د رسول خلیفہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې تاسو